ومكروا مكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك سورة آل عمران شروع مکہ ایتونو کی اللہ رب العزت د دې خبرې ذکر او بیان وکړ چې عیسی علیه السلام ته کله د خپل قوم سره معلوم شو چې یاره دوی کفر وکړ، نو اعلان وکړ د دې خبرې والا چې یاره د موسی د الله تعالی دین امداد څوک وکړي، مطلب دین خلکو ته به څوک ورسوي. نو عیسی علیه السلام قوم کې کوم حواري خلک وو چې یا خدا د بادشاهانو زمن او یا مالداران خلک او یا مجاهدین وو. نو دوی ویل چې یاره موږ به د الله تعالی دین قبلوم او دا به خلکو ته رسوم. عیسی علیه السلام ته بیداري وکړه. نو چې کله عیسی علیه السلام د نن ایتونو کې دا واقعه ذکر کړي چې کله عیسی علیه السلام واعظ او نصیحت لپاره خپل قوم ته بهر راووتل او خپل قوم ته د معمول مطابق د الله تعالی کتاب احکامات او همدارنګې د دین خبره او د خپل شریعت خبره ورته کوي. نو دې ټیم کې دوی دغه د عیسی علیه السلام قتل کولو اراده وکړه چې یاره د عیسی علیه السلام قتل کوم، نو دا مطابق د دین د دې کوم د عیسی علیه السلام د یار بخلی شي نه، بلکې بل ځکه الله تعالی قرآن کریم کې ذکر کوي ودا کوم باطل پرست خلق دي، کافر خلق دي، او بیا هغه خلق چې هغه بيدینه وي او گمراه وي، مسلمانان وي او گمراه خلق وي، شیطان غلبار باندې کړی وي. نو بیا الله تعالی ذکر کوي دا خلق د دې خبرې کوشش کوي چې دوی د الله تعالی نور څخه دا مړ کی ختم کی. الله تعالی چې دی یتم نوره خپل نور دا پر کوي، مطلب دا دین چې دا غالب کوي په خلکو باندې، د کفر کوم نه دی باندې د خپل دین غالب کوي. نو الله تعالی نه چې کوي چې مکروا مکر الله والله خیر الماکرین، چې کله دوی دا سوچ او تدبیر وکړي چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله قتل کی، نو رب العزت عیسی علیه السلام ته وحی کوي او دا خبر ورته کوي اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک، زه تا پورا اخرم. دې ځای کې مفسرینو دغه ټول یو تفسیر کړی چې عیسی علیه السلام چې دا الله رب العزت د بدن سره او همدارنګې روح سره اسمان ته اوچت کړی دی، او مرزا قیدیانی لعین هغه دا خبره کوي چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی. بیا بل عیسی چې راځي هغه مثال د دې علاوه مثل وي، یعنی مطلب د دې علاوه هم شکل به وي، د دې مثال به وي مشابه وي، او دا عیسی علیه السلام به نه وي، نه بلکې کوم مؤمنین خلق دي د صحابه کرامو تابعدار خلق دي، او همدارنګې تقریبا احادیث کتاب کې احادیث ذکر 500 احادیث په دې خبره موجود دي چې عیسی علیه السلام الله تعالی دغه د بدن او روح سره اسمان ته روح جوړ چې دا اوچت کړی دی، او دا رای د عیسیان خلق او کافر خلق چې عیسی علیه السلام وفات دی. ګوره چې کله دوی د عیسی علیه السلام قتل کولو اراده وکړه، الله تعالی د عیسی علیه السلام پورا د جسم او روح سره اوچت که اسمان طرف ته، او دوی دا تدبیر او دا چم جوړ کړی چې عیسی علیه السلام به قتل کوي. نو یو کس دوی نه ورنوتل عیسی علیه السلام لکه بل ځای قرآن کریم کې واقعه ذکر دی، عیسی علیه السلام کور ته ورننوتل او نه یو کس ورغله دا کافرو خلکو ملګریو نه. نو الله رب العزت عیسی علیه السلام اوچت که اسمان ته، او د دې کوم خپل ملګری او هغه عیسی علیه السلام په شکل کې شو دوی ته. نو دوی دا کس ټایم ډېر تېر کړ، نو دوی راوغوښتل او دا خپل ملګری قتل کړ. خپل منځ کې دا خلک کافر شکمن شو چې یاره موږ عیسی علیه السلام قتل کړ، خپل ملګری مو وی ښه ټیک دی که عیسی علیه السلام قتل کړی نو بیا مو ملګری څه شو.
خو معلومیږي چې موسی علیه السلام نه دی قتل کړی، موږ خپل ملګری قتل کړی دی، ځکه موږ ملګری نشته دی. نو همدارنګه مفسرین ذکر کوي چې یاره دینه مراد انی متوفی کا مطلب چې عیسی علیه السلام الله تعالی روح او جسم سره پورا اسمان ته اوچت کړی دی. او ذکر بیا حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته نږدې شي ټیم نو بیا عیسی علیه السلام بیا راکوزیږي، خپل جسم او بدن سره راکوزیږي. او د دې نزول به کله کې کله راکوزیږي دې پاتې چې تاسو به الله تعالی ته معلومه دي. ومکروا مکر الله والله خیر الماکرین. دوی دغه چل جوړ کړی عیسی علیه السلام د قتل کول ولا خدا تعالی چې دی ومکر الله والله خیر الماکرین. الله تعالی د دې کوم تدبیر او د قتل کول ولا دا ناکام کو او الله تعالی بهتر د تدبیر کوونکو نه دی. مطلب عیسی علیه السلام دې کافرونو بچ ک. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک. چکلا ویل عیسی علیہ السلام اے عیسی زتا خلم پورا بدن سرا ورافعک الی او زتا وجدعم خپل ځان طرف ته ظاهرک او زتا پکوم د او خلقنا کفرو چاو کفر کړه دی وجعل الذین تبعوک. بیا دام الله تعالی نه چې رحمت او چات کې او تا کوم تبدار خلق اعظم د سپری قدم نا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. او زه اخر زتا تبدار دي دازو چې دوم پاو خلق باندې چاو کفر کړه دي تر ورځې قیامت پورې. ثم الي مرجعكم بیا وتاسو ټول واپس ما طرف ته فاحكم بينكم او زب فیصله کوم تاسو مېچ کې فيما كنتم فيه تختلفون. دا او خبرو کې چې کومو کې تاسو اختلاف دی.